أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زمن نن سبا چې په کوم صورتحال سره پیش یو پاغې کې زمنګ د پاره د رمضان برکات دي او بل طرف ته زمنګ د پاره د کورونا خطرات دي. گویا کې منګ د رمضان د برکاتو او د کورونا د خطراتو په منځ کې ګیر یو. زمنګ توجه په دې ده چې د رمضان د برکاتو نه فایده واخلو او د کورونا د خطراتو نه بچو. عجیبه اتفاق ته رمضان کې په منګ ظاهري طور دو سیزونه بندي، یو کانا او یو پینا، خو سانس لینا په منګ باندې آزاد دی، جبکې په کورونا کې زمونږ ټول مشکل په سانس لینا باندې. یو د فوډ هنګر چې روټۍ نشته نو ته وږې، نو دا قابل برداشي. خو یو بل ټرمینالوجي د ایر هنګر چې ته د ګیس یا د اکسیجن وږې شی پای پسې لیونی کېږي او هغه تا ته نه میلاویږي، دې ته ایر هنګر وایي. او دا ایر هنګر د کورونا یو ظاهري علامت یا یو ظاهري نتیجه ده. د دې وجه نه چې کوم خلق د کورونا شکار دی، الله دې شفا نصیب کی، هغې چې خپل ایکسپیرینس یا خپل تجربه ستا سره شیر کوي، ناغه وی ایر هنګر کا ایک ډراسټیک سچویشن. یعنی یو طرف ته چې ته وږی شي نو وایي په سترګو مې تیاره ده، چې تږی شي نو وایي یاره ملک را باندې ګرځي او خوله مې وچه ده. خو چې کله ته په هوا پسې لیونی کېږي او ستا د هوا سیسټم خراب شي، ځکه چې د کورونا وایرس اثر په پیپړو باندې او بیا سړی ساه نشي اخیستی، نو د اکسیجن د سلنډر په برکت باندې خپل ساه اخلي. او ضروري نه ده چې د اکسیجن سلنډر دته میلاو شي، او دام ضروري نه ده چې د اکسیجن سلنډر مسلسل دته کار وکړي او د وینټیلیټر ته ضرورت پیښ نشي. دا دومره خطرناک صورتحال دی چې د هغې یو مریض د ریکور کېدو نه پس الفاظ داو کہ ڈاکٹر صاحب میں ڈیتھ زون میں چلا گیا تھا، لیکن آپ لوگوں کی دعاؤں سے اور اللہ کی فضل سے میں اب اس سے واپس چلا آیا ہوں. اور دعا کرے اور احتیاط کرے کہ کسی کو یہ سچویشن پیش نہ ہو. د دې دا مطلب شو چې یو طرف ته د کورونا خطرات دي او بل طرف ته د رمضان برکات دي. رمضان باره کې چې موږ سوچ کوو نو په دې کې د دې د برکت غټه وجه شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن و. په دې میاشت کې نور څه جل دی؟ په دې کې غټه خبره دا ده چې په دې کې قرآن نازل شوی. د دې وجې نه موږ خپله توجه قرآن له ورکړه چې دا قرآن چې په دې کې نازل شوی نو په دې کې به څه چلی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې به خپله توجه قرآن له ورکړه، جبریل به په رمضان کې راغی نو د حضرت سره به د قرآن دور وکړو. نو د دې کلاس نه پس چې کله رسول الله حضرت جبریل ته قرآن اوري او کله جبریل رسول الله ته قرآن اوري، نو د دې نه پس په د حضرت په طبیعت کې انتهایی غټه تبدیلی رااله، یو غټ چینج به محسوس شو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې دا منلی شوې خبره ده چې هغه د کائنات سخی ترین انسانو. خو د دې نه پس الفاظ د حدیث دا دي فاذا لقيه جبریل کان اجود بالخیر من الریح المرسله. کله چې به د جبریل سره ملاقات شو، د قرآن دور به وشو، نو حضرت به بیا دومره سخاوت شو کو لکه څنګه چې تیز هواګانې راشي او باران وري. گویا کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سخاوت به بیا ورېدو. دې کې موږ ته دا پته ولګېده چې کله ته قرآن سره ټچ شي نو بیا به پتا کې د انفاق جذبه پیدا شي.
نو که په موږ کې د انفاق جذبه پیدا کیږي نو دا د انفاق جذبه اټومیټیکلی به د خدای غصه مړه کی. ځکه چې یو حدیث نه موږ ته پته وه چې کې ویلو الصدقه تطفئ غضب الرب، صدقه د خدای غصه مړه کوي. موږ ته دا پته وه چې ګناهونه د خدای غصه بړکاوي او صدقه د خدای غصه مړه کوي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به دومره صدقه ان دومره سیزونه خیراتی ورکړل چې تا به ویږي نه د باران په شانتې وریږي. نو د دې نه موږ یو نتیجه راویسته چې کو د کرونا د غضب نه ځان خلاصو نو موږ له پکار دی چې د الله غصه په کوم شي مړیږي هغه ته توجه ورکو، هغه انفاق دی. د انفاق یو خاص شکل په رمضان کې یو په خلقو افطاری کول دی او بل صدقه فطر ورکول دی. صدقه فطر دومره ضروری دی چې د دې په باره کې د امام شافعي رائے دا ده چې دا فرض ده، د امام ابو حنیفه رائے دا ده چې دا فرض خو نه ده خو واجب دی، نه فرض ته نږدې ده. او بیا فرمایي کنا نصوم العاشره ونؤدي زکات الفطر. دا صدقه فطر په حقیقت کې د زکات نه دا موږ چې کم زکات ته 2% دار دینه سینیر ده د کله زکات نو فرض شوی نو فطرانه وا، نو چې کله زکات راغې فطرانه وجوب ته لاړه. وی دا ولی نو یو خوخیار سړی وی چې ګوره ستاره منځونه نه دي دا تا راکاږي جنت ته خو تر نیمې لارې پورې به دې راکاږي. نو ستا روژه چې پې راشي نو دا باقي نیمه لار به د روژې په سپورټ باندې ته ووایې خو تا به د جنت دروازې ته ګیټ ته صرف رسوي. انټری د پاره تعالی صدقه فطر پکار ده نو جنت ته به درنه کېږي الو چې ستا صدقه فطر کمپلیټي ان ستا انفاق کمپلیټي. مونږ درې خبرې زده کړې، مونځ به کول غواړي بې مانځه نه کېږي، روژې به نیول غواړي روژې نه بغیر نه کېږي، خو دا دواړه به سپورټ غواړي د صدقه فطر یا دا به دواړه به سپورټ غواړي د انفاق چې د الله په لار کې لګول کې چې هغه ایر هنګر د هغې نه بچ شي. ځکه چې ستا د خوراک بندېدل او ستا د اوبو بندېدل په تا باندې د روژې په حالت کې دا قابل برداشت دي خو ایر هنګر برداشت نه دی، دا انتهایی عذاب صورتحال دی چې د دې نه پې ته بچ شي او په آخرت کې پې تعالی خدای اجر درکړي. موږ چې قرآن کتو نو په ړومبنۍ صفحه باندې چې کوم له راوړو الحمدو او په الحمدو کې مونږ دا سمیل کړه چې الله تعالی د یو اصیل سړي د جذباتو له د الفاظ رنګ ورکړی دی چې اصیل سړی چې د الله رحمتونه ویني نو بې اختیاره وي الحمدلله رب العالمین، رب د مخلوقاتو دی، ټول تعریفونه د هغه دي او د هغې په نتیجه کې ورته وایي ایاک نعبد و ایاک نستعین. زما ربه ستا نعمتونه ډېر دي نو زه تا ته سر ټیټوم ښه. نو چې پاڼه راواړئ نو سوره بقره شروع شي. نو سوره بقره کې ورته وایي چې زما دغه جذبه چې ده دا سر ټیټول یوازې دا نه ومما رزقناهم ينفقون، زه به اوس جیب ته لاس کوم او خپلې پیسې چې ما ګټلي ستا په لاس کې ستا په لار کې به لګوم چې ته پسې خوشحالېږي. گویا کې یو طرف ته الحمد یا سوره فاتحه تا ته وی چې سر مې د تخکته کو نو الله ته دا خی، او بل طرف ته بیا په صورت دغه کې په صورت بقره کې وی چې جی یوازې سر مې نه دی ښکته کړی خپل مال او جیب مې تا ته حواله کو. دیو جن رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلیو چې په کوم کور کې سوره بقره تلاوت کیږي کنه الته شیطان نه. کته شیطان د کور نه شړل غواړي نو دا بهترین دم دی. نو موږ په سوچ کو چې دا ولې دا ځکه چې شیطان تا ته وایي الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تا ته خپل پیسې چیرته ونه لګې د لوږې به مړ شي چاله سور نه کې او یې بس تا سره او که د سره ډېرې شوې که نه نو ویأمرکم بالفحشاء د پاټه انتظام به پې وکړو، پای کې به ډولکي راولو، ډمان به ګډېږي او موږ به هوایي فایرنګ کوو، چرس بس کوو، که شراب بیدا به کوو هغه کوو، فحشا وینا تا ته کوي. جبکې الله تا ته څه وایي یعدکم المغفرات منه، الله وایي ګوره دا ستا پیسې چې دي دا ستا نه دي، دا ما تاله درکړي دي، دا ستا سره امانت دي. دی وجنه په صورت حدید کې مونږ چې کوم آیات وي هغې څه وي آمنو بالله ورسوله وانفقوا، ایمان راوړئ او خرچه وکئ. څه شی خرچه کوئ؟ مما جعلکم مستخلفین فیه، تاسو له چې کومې پیسې درکړي که نه دا مونږ درکړي تاسو مونږ نایب کړي. سړی په جومات کې دی مثلا پوه کولو دپاره الله ورته وایي پلاني دی خوا راشه تاله ما پیسې درکړي 10 لک روپۍ دي ستا په بینک کې دي پرتې دي دا ما درکړي ما زما دي ښه خو ما تاله درکړي ستا په نوم باندې یو څو ورځو دپاره.
ته به داسې چلو کې ته لاړ شه او 2.5% یعنې په هر سلو کې 2.5 روپۍ ستا یو بل رور دی چې هغه ما محتاجه کړی دی. دا د ما د حکمت تقاضا ده، ستا نه پسه کم نه دی خو ستا رور دی هغه باندې یو خرچه که او د دې په بدل کې به زه تاله ډېر څه درکم. نه که دا سړی دغه کار هم نه کوي نو وایي دا ستا دا مال چې دی دا یکنزون الذهب دا اوس کنز شو، اوس په دې باندې زه تا داغم. نه که د داغ نه د ځان بچ کولو دپاره تاله پکار دی چې ته په کال کې یو پیری حساب کې او زکات خامخا ورکې. نو کله چې موږ صورت بقره کتو نو موږ وی چې هلکه عجیبه صورت بقره دی، دا خو صورت بقره ورته ځکه وایي چې د بقره یعنې د غوا ذکر دی پکې، د دې یو نوم دی زهراوین یعنې چمکتے ہوئے ستارے یا چمکتے ہوئے چراغا، لکه څنګه چې دا دی داسې دغه دی دا صورت آل عمران دی دواړه. او بل دا دی چې په دې صورت بقره کې د 2 امتونو ذکر دی، امت سابقه چې بني اسرائیل دی، امت موجوده چې امت مسلمه دی. نو صحیح صداغه را سره دیدن دیو ته صورت امتین هم وي. خو چې کله موږ دا پاڼې کتې که نه نو په دې کې خو ټول د انفاق ذکر دی، ټول د انفاق ذکر دی، ټول د انفاق ذکر دی. دا خو داسې صورت دی لکه چې انفاق صورت والی. ځکه خو چې کله د دې صورت په انفاق ته عمل وکړې نو شیطان به خود تختی. ځکه شیطان کار دا دی چې تا ته بخیل تا نه جوړوي او د رحمان کار دا دی چې استانه سخی جوړوي. وی 2 بنیادی نیکۍ به یاد ساتې، نمبر 1 ایمان، نمبر 2 انفاق. دا اساسی نیکیاں دي. اور 2 بنیادی برائے بم ځان یاد ساتے او دا به ځان نه لرې کې، ایک ہے بخل اور ایک ہے بزدلی. کم سړی چې بخیلی د ټک کار نه او کم سړی چې بزدلی هغه د ټک کار نه. مونږ وی چې ښه نو وی چې دغه د صورت بقره چونکې قرآن نازل شو په رمضان کې او موږ د رمضان د کتو دپاره د رمضان د قیمت ته اندازې لګولو دپاره قرآن له توجه ورکړه او د قرآن 2 نمبر صورت بقره و. نه خو چې موږ ډومبی پاڼه راواړوله د انفاق خبره وه، ومما رزقناهم ينفقون. چې کله موږ بیا نورې پاڼې واړولې بیا د انفاق خبره وه. موږ ته وی وانفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکه. پیسې ولګوئ د الله په لار کې، کو نه لګوئ بخل به وکئ. کو بخل کوئ نو د شیطان په لار کې به لاړ شئ، شیطان په لار کې لاړئ نو تباه به شئ. یوه. دویم دا چې ته به جهاد فی سبیل الله کې چې کله پیسې لګې او د جهاد فی سبیل الله دپاره ایکسپینډیچري هغې دپاره به ته وسله اخلې، هغې دپاره به ته فوډ اخلي، د هغې دپاره به ته څه کنوای جوړې او که فرض که دغه چنده ته ورکې جو د هلاکت نه به بچ شي. که ډیفینس ته ویکو نو بیا به د امریکې صدر ټرمپ تا ته وایي چې سعودي زموږ نه بغیر 15 دنوم حکومت نشي کولی او بیا به تاره مسلمانانو په صورت کې په مقبوضه کشمیر کې د انډیا فوجونو په حراست کې، بیا به د افغانستان په صورت کې ناټو فوجونه راغلي، دینه به خلاصېږي ته په جهاد او جهاد به الو کېږي چې ته انفاق کې. د دې وجه نه ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکه. کو فرض که ته ځان د هلاکت نه بچ کې نو بیا به جیب ته لاس کې. نو بیا موږ ته وی چې ګورې بیا هم پاڼه واړوله نو بل آیات راغی یسألونک ماذا ينفقون. موږ جي څه خرچ کوو؟ وی چې خرچ ظاهره ته خیم کنه ما انفقتم من خیر فللوالدین، مور پلار د نه چېرته خفه نه شي، والاقربین په هغوی ولګوه، په نسبیانو ولګوه. بل وی پی دی دا د نه پاتې نه شي، والیتاما یتیمانان. یو سړی پلار نشته نو ته پلارې. دی وجې نه الله تعالی تا ته ځایونه ښیي چې په دې موقعو باندې به ته خرچه کې. دا ته په ډانسونو باندې، دا په ډزو باندې، دا چې یو پیټی کالتوس مې اغوستی و او ټول خلاص کړه روایي ډزې نه کولې. دا دې دپاره خو نه دي که نه، نه دا د چراغان دپاره دی، نه دا د پاټو دپاره دی، دا خو ستا د دې ځایونو د لګولو دپاره ما تعالی درکړي چې که ته دا چل کې نو وما تفعلوا من خیر فإن الله به علیم. چې څه کې زموږ په نظر کې موږ وی چېر دا خو واقعي دا کارونه خو لګول غواړي. یو طرف ته شیطان تا ته وایي چې په ذات یې ولګوه، ستا نه چې سیوا شي په بې حیایي ولګوه. بل طرف ته الله تا ته وایي چې نه که نه ستا چې کوم جایز ضرورت دی پې پوره کا. نو یسألونک ماذا ينفقون قل العفو. سوره ولګوم کمې ولګوم کمې چې ستا ذاتي ضرورت نه سیوا شي، چې ذاتي ضرورت دې پوره شي نو هغه بیا زما په لار کې ولګوه. چې کله ته د الله په لار کې لګې د دې به 2 نښې راشي، 2 فایدې. یوه دا چې ته د الله کار ته خپل کار وای. جب آپ اس کو اڈاپٹ کر لیں گے، کله چې ستا په ذهن کې دا خبره کینی کہ الله کے مقاصد میرے مقاصد ہے، د الله مقصد څه دی چې د الله دین په دنیا غالب شي او دې ته خپل کار وای او دې لپاره تن من دن چې وته وي هغه ته لګې
نو ته خو د الله په کار کې خپلې پیسې لګې نو چې کله د الله د دین خورول د الله خوښه ده او د استام خوښه ده نو د الله خوښې ته تا خپله خوښه ووې نو الله وایي دا پیسې دې ماته قرض شوې نو څه ورته وایي من ذا الذي یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له تا ماله پیسې قرض راکړي او ما ته پیسې قرض دي او زه به یې دله څه کومه زه به یې ملټیپلای کومه ملټیپلای لکه که 100 ته راکړي که نه نو په 100 کې به ضرب ورکم نو 149 نو تبلیغیان چې وي که نه یو کم په 50 کروړه نو هغې ته به یې راته ورسوم خو ته صرف زما د رضا دپاره پیسې ولګوه ا دې جیب ته دې لاس کا چې کله ته جیب ته لاس کې نو زه به پوه شم چې ته سنجیده یې ځکه چې کم سړی د کم مقصد دپاره پیسې لګوي اټ مین چې هی از سیریس دی سنجیده دی خو چې کم سړی وي چې نور کار کوم خو پیسو له ګوتې نه وړم د دې دا مطلب دی چې دا سړی چې دی د دې مقصد دپاره سنجیده او سیریس نه دی نو حضرت قرآن وایي چې ګوره بیا چې موږ پاڼه واړوله موږ ته وایي چې تادي کوئ که نه من قبل ان یأتي یوم لا بیع فیه ولا خلة ولا شفاعه انفقو ولګوئ د دې نه مخکې یو ورځ را روانه ده دا ورځ په عامو حالاتو کې موږ ته لږه لرې ښکارېده اگر چې قیامت نږدې دی خو موږ به حیثیت انسان وي چې مړه خو کله به وي خو چې کله د کورونا صورتحال راغی کله د ایر هنګر هغه غضب په موږ باندې نازل شو او د انډیا صورتحال موږ وینو او غیر چاپیره د خپلو ملګرو ته ګورو مو چې واقعي دا خو ډېر نږدې دی نو الله وایي چې هسې نه چې دغې ته صبر وکړې اوس وکوه ځکه چې دغه ورځ چې د قیامت راشي دریو څیزونو نه بړه صبر کې لا بیع هلته به تجارت نه کیږي ولا خلة دوستی به په کار نه راځي ولا شفاعه څوک د سفارش نشي کولی دیو جنه کته کې نو اوس وکړه او د نورو کارونو نه علاوه یو کار دا دی چې ستا سره کومه پیسه ده هغه په صحیح موقع باندې په صحیح ځای کې ولګوه او چې کله یې ولګې نو بیا څه کوه لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى بیا په چینجې ماواله کوه چې خرابي کي وی چینجې څه دی وی چې احسان جتاوې یا هغې سړي له تکلیف ورکې تا وله زکات څه ورکړی دی چې اوس په هر عشره په هر غوبل کې راغواړې او هر خپل کار ته یالی وی ولې مونږ چې دله زکات درکړی دا ته هغې سړي له تکلیف ورکې او من نه چې کم مجلسي نو وایي دا زمونږ په زکاتونو غټ شو دا چېرته ونه کې ځکه که فرض که دا کار ته وکې نو تا خپل دغه چې دي تبطلو صدقاتکم تا خپله صدقه تبا کړه نو د خپلې صدقې د تبا کولو نه ځان بچ کولو دپاره ته به کوشش کې چې داسې الفاظ تا د خولې نه ونه خیږي ځکه دا هغه څوک کوي چې هغه د خدای په نظر کې نه د چا چې په خدای په نظر کې چې جو بات میں کہتا ہوں یہ اس شخص کی کانوں سے پہلے اللہ کے پاس پہنچ جاتی ہے ته چې کومه خبره کې دا سړی به یا اوري یا نه الله یې اوري او بیا هغه الله به ستا نه خفه شي او ستا صدقه به ستا په مخ باندې واپس راولي نو زمونږ د دې د قرآني آیاتونو خلاصه دا ده چې یاره موږ له په رمضان کې قرآن له توجه وه قرآن کې بقره او صورت حدید موږ ته خو د عجیبه آیاتونه وي چې تاسو وکئ نو موږ بیا چې تاسو د الله په لار کې خپل مال خرج کئ او بیا چې د الله په لار کې موږ مال خرج کوو نو بیا موږ ته وي چې اوس خو چونکې روژه ده نو په روژه کې ستاسو یو سپیسیفیک عبادت دی او هغې ته وایي صدقه فطر صدقه فطر باره کې موږ هغه ټیکنیکل پوینټونه ووي چې ستا مونځ تا نیم لا جنت ته د جنت د راح مسافرې نو ته جنت ته روانې نو هاف وې نیمه لار تا چې دا د مانځه په زور وکړه دا باقي نیمه لار د روژې په زور وشوه خو ګیټ ته ورسېدې دننه به الوځې چې صدقه فطر دې ورکړي نو تمہیں گیٹ کے اندر جانا چاہیے اسے دربار کے اندر جانا چاہنے کے لیے آپ کو صدقه فطر دینا ضروری ہے نو په دې موقع د صدقه فطر مبارکې ته دغه شه متوجه شه او فکرمند شه وی دا ولې دا صدقه فطر څه شی دی وی ګوره که نه وی چې دا صدقه فطر ته چې مونځ کې په مانځه کې لږ ګډوډ شي نو بیا ستا دپاره صحیح وی د مانځه په ګډوډ کېدو کې بیا ستا دپاره سجده سهو وی نو سجده سهو باندې د مونځه کمې پوره شي نو په صدقه فطر باندې به ستا په روژه کې که څه کمې راغلی ځکه کېدای شي خوراک خو ته نه کې کېدای شي چې اوبه هم تا نه ایسکلي ځکه په دې خو ماتېږي خو د خپله خوله په کنټرول کې نیول دومره ګران کار دی چې لوی لوی علما لوی لوی بزرګان د دې نه یریږي او اکثر د خولې نه د هغې دې څه خبره وخیږي چې دا خپل ټول شاګردان یې پې خفه شي چې خدای دا حضرت څه ووي نو دې وجې نه د خولې کنټرول دومره ګران کار دی چې هغه بزرګانو دپاره ګران دی چې ما ستا دپاره به څومره ګراني نو د هغې نه د ځان بچ کولو دپاره یو طرف ته خو چې ته خپل خولې ته کنټرول کې چې
کل کلام ابن آدم علیه لا له، د خولې نه چې خبر راوباسي نو نقصان به یې ډېر او فایده به یې لږی. نو د دې وجې نه د هغې کمی پوره کولو دپاره حضرت ویلي وو چې زکات الفطر تحر الصیام من اللغو والرفث، چې ستا روژه د لغویاتو نه پاکه شي، د بکواسونو نه پاکه شي. چې کوم یا لغویات د نه ختلي دي یا څه بکواس خبرې ختلي دي، نو یو خو به یې دا فایده وشي. وطعمة للمساکین، او ستاسو په ګاونډ کې چې کوم مسکینان دي د هغې دپاره به د خوراک تنظام وشي. اوس اختر را روان دی، که د اختر نه مخکې هغې شور شي چې زمونږ کره پیسې شته که خیري، زما د بچو بوټان شته که خیري، زما د بچو پیزار شته که خیري، زما د بچو لباس شته که خیري، نو به ریلیکس که نه. نو د هغې د ریلیکسیشن دپاره تاله پکار دی چې د اختر نه مخکې هغې ته صدقه فطر ورورسې. دا دومره ضروري وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مدینې په کوڅو کې سړی ولېږو چې اعلان وکړي چې صدقه فطر ګورئ واجب ده، دا به ورکول غواړي. وی دا څومره ده؟ وی دا یاد ساته چې دا په پیسو کې یوه نه ده، پیسې خو قیمت دی، دا په غنمو کې ده، دا په وربشو کې ده، دا په کجورو کې ده، دا په وسکو کې ده. وی په غنمو کې څومره ده؟ وی نیم ساع. وی نیم ساع څومره؟ وی تقریبا 1.5 کیلو. د 1.5 کیلو غنمو چې څه قیمتي هغه به په یو کس پسې دغه صدقه فطر ده. خو دا یوازې په غنمو کې نه ده، دا په وسکو کې هم ده. نو که ستا وس کېږي نو د وسکو په حساب به یې ورکې، او په کم ملک کې چې یې د هغې ریټ به کې. و یو سړی په سعودي کې دی او خپل صدقه فطر دا کوي، نو غنم په سعودي کې مثال په طور باندې هلته کې په 200-300 روپۍ کیلو دی، او په پاکستان کې په 100 روپۍ دی. نو دی چونکې په سعودي کې دی نو دی به 300 روپۍ ورکوي، چې په کم ملک کې ته یې پکار ده چې په هغې حساب یې ورکوي. هسې نه چې خپل ملک ته حساب وکړي چې په 100 روپۍ ورکوي، ځکه چې په تا باندې د هغې ملک نرخ لاګو کېږي. خو که ستا وس کېږي نو د وسکو حساب وکړه. نو د وسکو تقریبا 3 کیلو دي، نو 3 کیلو پر هیډ چې ته ورکې، نو علما وایي چې اوس څه کال کې حساب کړی پکار ده چې 1120 روپۍ ورکې. نه که تاسو 15 کسو صدقه فطر پتایي نو ته به څه ورکې؟ 11×5=55، نو 5500 روپۍ صدقه فطر به ته ورکې. نو غریب ته فایده شوه او تا ته د شکر مکمل او شوه چې الله زما کارخانه ښه چلېده، الله زما درنګ ښه چلېدو، الله زما دکان ښه چلېدو، زما کلینیک او اسپتال ښه روانو، زما مدني زیاته وه، نو ما ستا د شان مطابق صدقه فطر کیلکولیشن وکړو. خو که ستا کارخانه هم ښه چلېږي او ستا کلینیک هم ښه چلېږي او ته هم هغه حساب کوي او بل سړی صرف تنخوا ده ورسره او هغه هم هغه حساب کوي، هغه هم د غنمو حساب وکړو او تا هم د غنمو حساب وکړو، 1500 روپۍ تا ورکړه او 1500 روپۍ هغه ورکړه، نو فرق څه شو؟ وی که ته الله تعالی له د ورکړو دپاره د ټولو نه د کم قیمت شي قیمت لګې، نو ته د الله نه بیا څنګه تمه ساتې چې هغه د خپلو خزانو نه تاله ډېر څه درکړي. د هغه خزانې د هغه سره وې، تاله یې ډېر شی کارخانې درکړي دي او هغې بل له یې لږ څیزونه ورکړي، نو هغه ستا صدقه فطر یو شان دی، نو دا خو توک نه جوړېږي. دې وجې نه وایي چې پکار ده چې مالدار خلق د کشمش په حساب سره ورکړي، نو پر هیډ تقریبا 1100 روپۍ جوړېږي. که دا نشي کولی نو کم از کم د کجورو په حساب سره ورکړي، نو د کجورو چې دی پر هیډ 600 روپۍ یا 630 روپۍ جوړېږي. او که خامخا د غنمو په حساب ورکړي نو په پاکستان کې غالبا څه کال د یو کس 100 روپۍ جوړېږي. جوارې که نو دې ته د نه خلاصون کار وایي. مړه خواصې د نه خلاصون کار دی وکړو، ایکسلنټ کار دی ونه کړو، په دې ته ښکلی ښکارېږي چې ستا یو فقیر دی هغه هم 100 روپۍ ورکړې او ته یو ډېر لینډ لاډ او یو ته ډېر زیات غټ تاجر او ته یو ډېر غټ ډاکټر صاحب او هر څه دي او ته هم 100 روپۍ ورکړې. اخیر دا خو دغه خو هم څه ته وایي که نه، خلق وایي حیا ساته. وی دی باندې یریږه ما که ته ورکې که نه نو دا ستا مال ضایع کېږي نه، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی تسلي درکوي. نو څه وایي؟ ابن عباس رضی الله عنه روایت دی، ما نقصت صدقه من مال، د مال ستا پې کمیږي نه. او یو بله خبره ده چې ډېر جذباتي اپیل دی، وما مد عبد یده بصدقه، کله چې یو سړی د خپل لاس را اوږد کي او صدقه ورکوي نو الا القیت فی ید الله، کم غریب له چې ته ورکې که نه د هغه د لاس نه مخکې د الله په لاس کې پرېوځي.
نو دا ګوره ته د الله لاس ته یو شی ورتاوې نو چې کله ستا په ذهن کې دا چې څومره غټ ذات دی د هغه لاس ته زه شی ورتاوم نو خبره دا ده چې قیمتي شی ورکه او ښکلی شی ورکه ځکه رسول الله صلی وسلم په منبر ناستو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه زما ورته غوږو دا الفاظ ویلو اتقوا النار ولو بشق تمرة ځان د اور نه بچ کوي یو د جهنم اور دی یو نن سبا د کورونا اور دی نو د کورونا اور د جهنم د اور په مقابله کې انتهایی منیمم دی خو چې چا لیدلی دی نو هغه وایي یاره تپوس مه کوه ډاکټر صاحب چې کوم حل په سړي باندې د دې نه اسټیمیټ ولګو چې هغه اور به سوری نو حضرت ویلي چې د هغې اور نه که ځان بچ کې نو که ایسته سره نه که نه نو د کجوري که یو ټوکړه خو ورکه که نه بیا د هغې صفت کوي فانها تقیم العوج که په تا کې څه کږی کږوالی ایسته په دین کې هغه به دله نیغ کي ښه تمہاری صدقه کہ اس کی کجی کو درست کرتا ہے ستا کږوالی به ټیک شي یا بل یو غټه فایده ده وتدفع میتة السوء او ستا د خراب مرګ نه به تا بچ کي زموږ ته ټولو اوس دغه دا دی ټول سوچ دا دی چې خدای را دې خراب مرګ نه به څنګه بچ کیږو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو چې که ته د خراب مرګ نه ځان بچ کول غواړې که نه نو بیا ته داسې چلو که چې ته بیا صدقه ورکه او دا صدقه به ستا د خراب مرګ نه به دې بچ کي نو بیا صدقه فطر خو واجب دی او عامې صدقې زما ستا دپاره چې نوافل صدقې دي د هغې فایدې ته ګوره وی و ان ذل المؤمن یوم القیامه صدقته د قیامت په ورځ باندې کو سوری غواړې که نه نو صدقه ده او آخر کې ورته وی سر به دې سوخوږم الصدقة تصد 70 بابا من السوء د خرابۍ او د نقصانونو او یا دروازې په صدقه بندیږي نو د دې وجې نه زما ستا ټوله توجه اوس په دې باندې پکار ده چې موږ خپله مال نه صدقه ورکو او موږ کوشش وکړو چې صدقه فطر د خپل حیثیت مطابق زیاده سے زیاده ورکو موږ کوشش وکړو چې په رمضان کې د اختر د راتلو نه مخکې غریبانو ته ورسو چې د هغې تسلي وشي او دا دومره غټ کار دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی و چې زما ته د چا نه غم لرې کې که نه او د چا ته فایده رسې نو د هغې یو حدیث واوره ته چې د الله خوښې نو ډیره بخی نو د الله به څوک خوښي نو حضرت وی ای الناس احب الی الله چې کله د حضرت نه چا تپوس وکړو چې په دې خلقو کې د الله خوښ څوک دي نو حضرت ورته جواب ورکوي احب الناس الی الله انفعهم للناس خدای ته ډیر خوږ په خلقو کې هغه سړی دی چې خلقو ته ډیره فایده رسوي وی دا فایده نه ده چې ته ورته ټي وي آن کې او ټول ریفریش شي دا فایده نه ده چې ته ورته ډرامه ولګې او بیا فایده وشي یا دا فایده نه چې تا سرکس لګولی یا ته وایې لکه ډېر شی خلق راغلی و حضرت ایکسپلین کوي یکشف عنه قربتا دا هغه قرب نه دی دا یکشف عنه قربه دا هغه مشکلات ته کم کې پریشانه دی هغه ډسټرس دی اکسیجن نشته هغه ته انټي بایوټیک پکار دي تا ول انټي بایوټیک ورکړل هغه ته فلویډ پکارون تا ورته ډریپ ولګاو او هغه په سر دړون تا ورته پیراسیټامول ورسول او هغه د خپل بچو نه باندې پریشانه و نو تا وله پریشانی کمه کړه نو د هغه د سر دړ د هغه د زړه پریشانی چې تا کمه کړه دا تا هغه ته فایده ورسوله نمبر 1 ورپسې بیا څه وي او یقضي عنه دینن یا په هغه باندې قرض و او سړي ولا غوا په نسیا ورکړې وه او هغه په دې روژه کې د هغې په پویو باندې خپله ګزاره کوله خو د هغې غوا هغه نسیا ټیم اختر له پوره کېدو هغه سره پیسې نه وي هغې سړي ته غوا واپس بووه تا ورمنډې کړې چې دا ته واپس مه بیایه دا پیسې به زه قرض درکم او ته یې هغه له ورکه چې که ستا سره کله وشي نو ماله به یې خیر دی بیا راکړي نو کله چې ته یو سړي قرضه پوره کړې که نه او هغه د هغه دړ نه خلاص کړې ته به د خدای ډېر خوښې او بیا ورته او یطردو عنه جوعا یا د هغه لوږه ته ختم کړي د هغې کره ماښام د روژه ماتې څه نه و تا ورته ورسول ډېر شی خلق داسې و چې هغې پېشمنۍ ځکه نه و کړی چې هغې سره څه نه و نو تا د هغې د پېشمني انتظام وکړو نو د یو سړي لوږه تا ختم کړه د یو سړي غم دې کم کو د یو سړي قرض دې ادا کو نو ته الله ته به ډېر خوږې او بیا رسول الله ډېر زیات جذباتي الفاظ وایي ولأن امشي مع اخ فی حاجته د یو سړي کنډو دی او په کنډو کې ورسره زه یو څو قدمه لاړم علی شیر تتلو نو ما چې زه به رسره لاړ شم علم تتلو نو ما چې زه به رسره لاړ شم جرګه کولو نو ما چې زه به رسره جرګې له لاړ شم او د هغه کنډو ما پوره کو دا زما ډېر خوښ دی احب الی من ان اعتکف فی هذه المسجد شهرا د دې خبرې نه مې ډېره خوښه ده
مسجد نبوي ته اشاره وکړه چې د مدینې په مسجد نبوي کې یو میاشت زه اعتکاف کوم، د دې نه ماته دا ډېره خوږه ده چې یو سړي ضرورت پوره کم. د دې وجې نه د کورونا کرایسس او د کورونا د عذاب د ایر هنګر نه د ځان بچ کولو دپاره د رمضان د برکاتو نه د فایدې اخیستو دپاره زموږ ټوله توجه په صدقه شي، او صدقه چې کله موږ ورکو د خلقو غمونه کم کو نو د الله به خواږه شو او الله خپل خواږه بندیان نه عذابوي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.